سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الأرض جعل التميد فخلق الجبال فقال بها عليها، فعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالوا: يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. فقالوا: يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. فقالوا: يا ربي هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. فقالوا: يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. فقالوا: يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم تصدق صدقة يمينه يخفيها من شماله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزتمندو اوریدونکو مسلمانانو، الله جل شانه عما نواله فخفل مخلوق باندې د انتها مهربان دی. برابر او ہر وقت کی بے انتہا احسانات فرمائی، بلکہ با احساناتو بہانے لٹوی بانا بانا برباندی احسانات فرمائی. فہوے کی یولوے احسان عظیم دارے چے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دنیا تا مبعوث کردے او ہدایت ولور کردے او دی دنیا تا ارالے گلے دے. نو ہدایت ډیر لوی شیز دی. دی وجنه خو قرآن پاک کې مونږ ته دا خو دعا راښودل شوې ده چې اهدنا الصراط المستقیم. خدای پاک مونږ ته لار وښیه. دی نه دی ویلي چې خدای پاک مونږ له جنت راکړي، داسې دعا وکړئ. یا الله پاک مونږ ته دنیا ښه کړي یا زمونږ آخرت ښه کړي، یا هم په سوال و جواب کې کامیاب کی، او یا دا چې د آخرت حساب کتاب راته آسان کی، بلکې د اهدنا الصراط المستقیم د نیغې لارې د سوال کولو تعلیم را کړی شوی دی مونږ ته. لکه چې انسانیت د یو مقصود په طلب کې وي، د یو منزل په طلب کې وي. او مختلف لارې وي، او دې د کامیابی منزل تلاش کوي چې هغې ته ورسمه، او دته لارې نه دي معلومې، او یو لار یو خوا تلې ده او بله لار بل خوا تلې. نو دا یو ډېر ضروري امر دی او یو ډېره لویه نیکي ده او ډېر لوی ښه کول دي چې ته یو سړي ته لار وښیې. نو په ظاهر کې خدا یو معمولي غونته خبره ښکاري، او په حقیقت کې دا ډېر لوی شیز دی. نو الله پاک فرمایي چې پیغمبر مې درلېږلی دی، هغه په هدایت باندې مبعوث دی، او هغه لار به تاسو ته دی درښایي.
چې په هغه لار باندې تاسو روان شوي نو الله پاک بم د ناراضي شي، جنت بم د تمیلو شي، حساب کتاب بدم خشي او د حشر د حساب کتاب بدم خي او د دنیا او د آخرت بلای برته حاصل شي. نو دی وجنا حکم دار چې تاسو دا کو دعا کوي چې اهدنا الصراط المستقيم تلار او خي. نو هغه لار چې دنو هغه د دین لار ده. چا ویږي چې دا پیغمبر راځي نو مونږ ته بدا وایي چې یاره بس خپل عقل سالم کوي او دا عقل نکار واخلي او په دې سره خبرو کې جنې. نو الله پاک د هغه اني هدایت اخلي به پیغمبر وروړي. وینا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. دین حق هغه صراط مستقیم او غلاره خدای پاک وی چې زبې ته درخای ما تاسو ته د کړهو کولو او د سوچ فکر کولو ضرورت نشته او دا پیغمبر په هغه باندې د تلو چل درخای او تاسو ته وی چې دا لار هغه صراط مستقیم دی. ردی وجنه دا مونږ ته نه دی خو دلیږي چې تاسو وایي چې خدای پاک جنت ته می بوزي او خدای پاک دنیا می خچي او یا ملنامه په خلاف کې راځي او یا چې کمزور زمون دنیا آخرت دوانه خچي قبر په حساب کتاب کې کامیاب شي او یا د حشر کې حساب کتاب کیږي نو حساب به کتاب د جنت ته بوزي بلکې ودا وایي چې خدای پاک مونږ ته نه غلا وکړي. نو دی کې د ستل هجرت ته نه غلا روان شي او په مونږ هم نه پرې خو دې تاسو په خپل تعالی شته ځکه چې مختلف لارې دي، مختلف اوازونه دي، هر ځای نه आवाज راوچتيږي چې زما د ساتي شملې خوږي دا لار ټیکا ځکه هدایت مالک دا منهج او مسلک ټیکي او هندوان ځان له لګیا دي، عیسایان ځان له لګیا دي، سیکان ځان له لګیا دي، هر یو زما د لار صحیح دی. نو عقل خو په مخصوصاتو کې دا کوشش او فکر کوي د دایره کار د مخصوصاتو پورې دي، مغیباتو ادراک دې سره کولی نشي نو هغه کې بده څه خبرې وکي او سبا ته بدو وکي چې په عقل سره معلومه شي. دا غیر لپاره خدای پاک پیغمبران را لېږلي او چې په دې لار روان شي نو ګوره دنیا باندې خوشي هم پکې راځي کنه. گویا چې تا یو سوال وکړو او د ټول سوالونو نه ته مستغنی کیږي چې په یو صراط مستقیم روان شي نو جنت ته هم لاړ شي، الله پاک رضا هم ته حاصل شي، دنیا باندې خوشي آخرت باندې خوشي. هر څه چې کم د خدای پاک نه غواړي ما په دې صراط مستقیم کې پراته دي او هغه بیا د دین لار ده. څه لار ده؟ د دین. ما چې کوم حدیث مبارک تلاوت کړو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کہ اللہ پاک کلا زمکہ پیدا کرا لما خلق اللہ الارض نجعلت تمید بھی حرکت پیدا کی فخلق الجبال اللہ پاک غرون پیدا کرا فقال بها علیها غیت تقوال کی خودلی پی نظمکی حرکت اب سکون کرالا فعجبت الملائکت نو ملائکو تعجب کچھ دا سمره طاقتور شیل دی، سمره قوي شیل دی من شدت الجبال غرور و مضبوطیات د طاقت نه. فقالوا نسالو کو فرشتو یا رب اے پروردگار هل من خلقك شيء نشد من الجبال تاسو مخلوق کې د غرور نه بل مضبوط شي شتا؟ نو قال نعم. الله پاک ته فرمایل چې او د غرور نه مضبوط مخلوق بل شته الحديد وغفله وستندا. فقالوا يا ربي بیا فرشتو فرمایل چې اے ربا هل من خلقك شيء نشد من الحديد آیا د وستنن په مخلوق کې مضبوط شی شته؟ قال نعم. الله پاک فرمایل النار ور دے. فقالوا بیا فرشتو فرمایل یا ربي اے پروردگار هل من خلقك شيء نشد من النار دورنا زیاد مضبوط او قوي شتا طاقت والا؟ قال نعم وی اوسا الماء وکری وبدي. فقالوا بیا فرشتو یا ربي هل من خلقك شيء نشد من النار من الماء
چې په مخلوق کې د اوبو نه بل مضبوط شی شته؟ قال نعم، الله پاک تو فرمایل چې او قوت والا او طاقت والا بل شی چې هغه سم شی د مخلوق کې الريح هوا ده. فقالوا یا ربي، یا فرشتو سوالو کو چې اے پروردگار، هل من خلقك شيء اشد من الريح، د هوا نه مضبوط شی او طاقت قوت والا شی شته په مخلوق کې؟ قال نعم، الله پاک تو فرمایل چې او ابن آدم هغه بنی آدم دی، انسان دی، خو مطلق انسان نه بلکې تصدق صدقه، هغه انسان چې څوک صدقه کوي او مطلق صدقه نه بلکې چې صدقه کوي او په اخلاص سره کوي. یمینه یخفیها من شماله، چې دې دا کومه صدقه کوي نو په اخلاص سره کوي، یخفیها کې دې اشاره ده. او دومره پټه کوي حتی چې دتم خلا سے پتہ ونه لګي چې د څور کړو چاله ورکړه. ها نو دا انسان کې دی. نو دا بیا عناصر اربعه حدیث مبارک کی ذکر شو، ځمکه اني خورا، بیا اوسپنا، او بیا چې کوم دینو هغه ور ذکر شو، او بیا څه ذکر شي اوبو، او بیا څه ذکر شو هوا. هوا آگ مټي او پانی. دا اوسپنه چې دا نو دام د ځمکې یو جنس دی، نو دا په ځمکه کې راځي. ها نو څلور عناصر الله پاک ذکر کړو چې قوت په اوسپنه کې دی، د غرونو نه سیوا. غرونه هم د ځمکې څه دی؟ جنس دی. پوه شوې؟ نو په دې کې طاقت دی. او بیا د دې نه زیات قوي شیز چې دی نو هغه بیا اور دی، او د هغې نه قوي شیز بیا هغه وګړي، او د هغې نه قوي شي څه دی؟ هوا ده. او بیا د دې ټول نه قوي انسان، قوي څوک دی؟ انسان. خو هغه انسان چې هغه صدقه کوي، او داسې صدقه کوي چې په اخلاص باندې کوي، د الله د رضا لپاره کوي، نو بل څه ورته کوي، او دومره په اخلاص چې خالص او مخلص د مقصد دی د الله پاک رضا وي. د حدیث مطلب څه دی؟ وضاحت یې پکار دی چې ګوره عناصر اربعه هوا، آگ، مټي او څه پانی، دا څلور شیزونه چې دي د دنیا دا هر یو شی د ساينس نظریه ده او د فلسفیانو او بغیر دلیل خلکو ته معلومه ده چې دا دنیا دا څومره شیزونه دي چې دي، که جمادات دي، که حیوانات دي، او که نباتات دي. دا د دې څلور شیزونو نه جوړ دي، هوا، آگ، مټي، پانی. دې دریو شیزونو ته جمادات، نباتات او حیوانات. حیوانات د انسان هم راغی. نو دا دې ته موالید ثلاثه وي. نو دا درې قسم مخلوق چې دی دا د څلورو عناصرو نه جوړ دی. دا نه جوړ دی څلورو عناصرو نه. نو دا څلور عناصر طاقت والدي. ها خو بیا موالید ثلاثه چې د دې څلورو عناصرو نه جوړ دي، چې حیوان یعنی انسان دا ټول نه کوي، هغه چې صدقه کوونکی دی او د الله د رضا حاصلونکی دی او اخلاصمند دی، دې دا دې ټول نه کوي قوي دی. مونږ چې ترتیب ته وګورو نو قوت په اعتبار د لطافت سره دی. څه سره دی؟ لطافت سره. کوم یو شي چې څومره لطافت سیوا دی، او دا لطافت یو صفت دی. الله پاک د نومونو نه یو نوم یو صفت دی، څه لطیف دی. ان کوم یو شی چې په صفت کې څومره خدای پاک ته زیات نږدې دی او زیات مناسبت دی، نو گویا چې هغه کې طاقت سره ډېر دی. اوس خوره ده که نه، نو پای کې سخت طاقت دی. کرسو نه همواره کې خو دې بیان کې ګوته لاس کې وی نو زیګوالی پکې څه کېږي؟ مخصوصېږي. د هغې وجه نه هغه خفیف هم ده او څه ده؟ کمزورې ده او ضعیفه ده. ټوله دنیا کې د پاسه ګرځي، سوړ نه کوي، خلک پکې کندې کوي، کورونه پې جوړوي، خو څه نه کوي، وازه نه کوي. بیا غره ته وګوره، په قرآن پاک کې غر ذکر شو که نه، نو په هغې کې د خاورې په نسبت لطافت څه دی؟ ډېر دی. کاڼې چې اره کړي نو ماربل چې جوړ شي نو قیمت یې سیوا شي که نه، او مطلب دا دی چې لږ نور هم پالش کړو نو شکل هم پکې ښکاري، رقم کوي. او داسې چې ریزه ریزه شي او شګه ترې جوړه شي نو سړی یې نیوي په غرمه کې چې ګنې دا د اوبو دریاب دی. نو څه ناڅه لطافت په دې څه کې شته؟
کانی او ګډ کې شته دی نو قوت پکې د خاورې په نسبت ډېر دی. یو کانی چې د برې نه ورغړي نو په ځمکه کې دومره غار وشي پوه شوې، او یو کمر د لوټو کېږده او په کاڼي باندې وخا نه به فکر ریزه ریزه کړي او دا کاڼي په یو لس لوټ ووله خو هېڅ هم نه کېږي. نو په ده کې چې لطافت د خاورې په نسبت راغی نو د خاورې په نسبت څه شو؟ زیات قوي شو که نه. بیا چې اوسپنې ته په قرآن حدیث مبارک کې اوسپنه ذکر ده، فرشتو تپوس وکړو چې یاره د کاڼي نه او د غره نه بل مخلوق داسې شته چې د دې نه زیات طاقت والی قوت والی وي او شته یا اوسپنه ده. څه ده؟ اوسپنه ده. نو اوسپنه موږ مخکې اصول ذکر کړو چې په اشیاو کې دا طاقت او قوت د څه په اعتبار سره دی؟ د لطافت په اعتبار سره. خدای پاک د قوتونو سرچشمه ده او ټول نه اعلی قوت او مضبوط ذات هغه څوک دی؟ طاقت والا الله پاک. نو چې بیا د چا مناسبت د خدای پاک سره په صفاتو کې څومره دي دومره کې څه طاقت او قوت دي پکې. نو اوسپنه زیات دغه قبلوي که نه چې ښه اومږي شیشه دې جوړه شي نو واپس قبلوي سړی پکې ښکاري. او طاقت پکې څومره دی؟ یو غر په سر باندې دومره قدر فل لګیا کا بس داسې وخت به راشي چې به دله څه کړي ریزه ریزه کړي او ختم به یې کړي. او خلکو مشین لګولي او دوه اوسپنې داسې کېږي او غټ غټ کاڼي پکې ورکې څه کېږي ریزه کېږي. نو دومره قدر اوسپنه ده او غر ورته نه ټینګېږي. نو بیا په اوسپنه کې ولې د دغه په نسبت طاقت راغی د کاڼي په نسبت چې په ده کې په نسبت د کاڼي زیات څه دی لطافت شیشه ترې نه جوړېږي. دې خوا چې مونږ وګورو بیا فرشتو تپوس کړی چې د اوسپنې نه هم زیات څه طاقت والا او قوت والا شی شته وي او شته دی. نو اور یې ذکر کړی. څه شی ذکر کړی؟ اور. نو مونږ چې وګورو مونږ مخکې اصول ذکر کړی چې طاقت په قدر د څه د لطافت وي. گویا چې خدای پاک ذات لطیف دی په صفت د لطافت کې د کوم یو شي د خدای پاک سره مناسبت کې وایي دومره په دې کې څه طاقت او قوت یې پکې. نو اور زیات لطیف دی که نه چې لاس پکې داسې کې په لمبه کې مخوا پکې وځي او ته په شیشه کې یا په اوسپنه کې یا خاوره کې کاڼي کې لاس داسې ډېر وځي پکې. نو شیشه چې وه اوسپنه چې وایي نه شیشه جوړېده نو هغې عکس قبلو خو اور زیات لطیف دی د هغې په نسبت څه قبلو؟ ذات هم قبلو. او اوسپنې ته لاندې اور دغه که بل که نو لږ ساعت پس به یې د ځان په شانتي کړي تک سره به شي او چې لږ ساعت نور تېر شي نو بیا به یې څه کړي ویلې شي. نو د اور وړاندې اوسپنه څه ده؟ هېڅ هم نه ده. دې باندې بیا کاڼي څه کوي چې لوټ هم پرې نه ماتېږي چې اوبه شي. خیال دی. نو په اور کې دا دومره طاقت ولې راغی؟ ولې چې په ده کې په نسبت د اوسپنې په نسبت د کاڼي په نسبت د خاورې څه سیوا دی؟ لطافت. او بیا فرشتو تپوس کړي چې یاره د اور نه هم زیات څه طاقت والا او قوت والا شی شته بیا هغه اوبه دي. څه اوبه دي؟ اوسپنې خو تا ته صرف عکس خو چې شیشه ته جوړه شي که نه او اور صرف ذات قبلو تا ته لاس ورته دې خوا کوي یا لرګې ور دې خوا کوي لاس ننوته به پکې او اوبه چې دي نو هغه چې سړی ته ګوري ځان پکې ښه ښکاري او چې پاڼې ته ورغواړي یخ ته پکې ځي که نه او ښکاري هم پکې هغه شی په یخ کې چې رانې اوبه دا په نسبت د اور زیاتې لطیفې دي. نو په اور کې معمولي غوندې اوبه ور واچوي نو کار څونه غټوري مخې سره ښه ختمي. خیال دی. او زنګ اوبه چې په اوسپنه باندې ولګي نو څه ونیسي زنګ او چې څومره د تېرېږي اوسپنه یې رسي کړي ختمه کړي په یو ځای باندې اوبه ورکړي هغه ځای کې نالۍ جوړې کړي هغه ځمکه اوسي هغه کورونه څه کړي اوسي او هغه کاڼي ماڼي یار څه تباه او برباد کړي. دا شګې څه نه جوړېږي و کاڼي یو بل راتلي او یې سولې دا اوبه نو څه نه جوړېږي شګې. نو اوبو کې ولې دونه طاقت راغلی چې دا د اور نه قوي د اور مړ کوي او چې د اور نه قوي شوه نو اور د اوسپنې نه او د کاڼي نه زیات کوي نو اوبه د هغې نه هم زیاتې څه شوې قوي شوې. ولې په دې کې څه دغه دی لطافت پکې سیوا دی د اوسپنې او د کاڼي په نسبت او د اور په نسبت پکې سیوا دی. بیا فرشتو تپوس کړي چې یاره دا د اوبو نه هم څه قوي شی شته او طاقت والا وي او شته یا هوا ده څه ده هوا. دې کې ولې دونه طاقت ته چې دا په نسبت د دې اوبو او په نسبت د دې اور او په نسبت د دې
وسپنې او دا کاڼي زیاته لطیفه ده که نه ښکاري نه په نظر باندې هوا چا لیدلې ښه پورې او دومره طاقتوره ده چې معمولي غونته هم ځای خالي کېږي ته ننوځي هېڅ ځای خالي نه پرېږدي او یو لوی ډنډ به وي او چې لږه هوا پرې راشي که نه د دې نه مخکې اوبه زیاتې طاقتورې وي که نه او لږه هوا پرې ولګي بس مخکې سړی والوځي او غټ سمندري کله په یو خوا ولېتلی بل خوا باندې ولي او چې هوا راشي بیا ته هېڅ هم نه ټینګېږي پېښور کې چتونه د خلکو نه اوچت کړي او پخواني قومونه خدای پاک په هواګانو نه تباه کړي نو هوا بیا د اوبو په نسبت او د اور په نسبت او د وسپنې په نسبت او د کاڼي په نسبت زیاده څه ده طاقتوره ده نو دا ځکه چې دې کې لطافت په نسبت د دغه څه دی سیوا د چې د اوبو نه طاقتوره شوه نو اوبه اخوا د نورو عناصرو نه زیاتې طاقتورې دي نو هوا د ټولو نه څه شوه طاقتوره شوه نو دا کم شي چې په صفت د لطافت کې خدای پاک څومره نږدې دی نو دومره زیات څه دی قوي دی او طاقتور دی خو بیا فرشتو تپوس کړي چې هل من خلقک شیء اشد من الريح او د هوا نه زیات طاقتور شی شته نو چې کوم شی د هوا نه زیات طاقتوري نو هغه به د اوبو نه زیات طاقتوري ځکه چې اوبه د ټولو نه هوا د ټولو نه طاقتوره وه د نورو نه که نه او هغه به د اور نه زیات طاقتوري او اقوا به او هغه به د وسپنې نه زیات طاقتوري د کاڼي نه د غره نه به هم کوي زیات طاقتوري نو خدای پاک جواب ورکړه چې یو انسان څه دی د دې وسپنې نه کاڼي نه اور نه اوبو نه هوا نه زیات څه دی طاقتور دی خو مطلق انسان نه دی یاد کړی تصدق صدقه هغه انسان چې هغه صدقه کوي او بیا مطلق صدقه کوونکی نه بلکې هغه انسان چې صدقه کوي خو په اخلاص سره کوي او دومره اخلاص سره چې دې په خیله صدقه وکړي نو بس لا پته نه لګي دومره خبره خو زده کړه که نه چې پاشاو کې دا طاقت ولې دومره ډېر دی پوه شوې چې کوم شي کې څومره طاقت دی لطافت دومره پکې طاقت دی بیا انسان یاد که صدقه کوونکي او د اخلاص والا او د الله د رضا دپاره نو انسان هم د هوا اګ مټي پانې نه جوړ دی خبره پوهېږئ که نه نو انسان د ټولو نه زیات څه دی حدیث مبارک نه معلوم شي چې طاقتور دی څه نه او اوس انسان هم درسره جوړ دی هوا اګ مټي پانې نه نو تاسو به په خارج کې نه لیدلي چې اور لګېدلي یوې جاري کړي ګاډۍ جوړ کړي لارۍ جوړه کړي یا موټر اور تاسو دې لیدلي چې څه شی جوړ کړی یا یو غر راغلی دی یو کور یې جوړ کړی دی یا څه بل شي زیادې کړی ټمپ مې جوړ کړی نه دی جوړ کړی که نه وسپنه چې ده نو دوی یو شی جوړ کړی دی په خپله چته یا دې هوا جوړ کړی یا دې اوبو جوړ کړی دی نه او انسان د دې هوا اګ مټي پانې نه پیدا دی نو چې کله ګوره انسان کې د اور اثر هم دی دوی ته غوسه شي رګونه وپړسېږي او سختول شي او وایي چې زه په هر ځای کې وي بس د ټولو نه اوچت دی اور اوچتېږي که نه تکبر دی پکې که نه د اوبو اثر هم په دې انسان کې شته پیشاب کي لاړې پوکي اینه ده پکې وغیره باندې دی او د هوا اثر هم پکې شته ساه اخلي خېټه کې چې کوم دی نو باد وغیره خبره پوهېږئ که نه او دغه شانتې چې د هوا اګ مټي پاني د دې ټول اثرات پکې شته او دې لپاره خو سره دلیل نشته چې د خاورې اثر پکې ځکه د خاورې نه څه دی پیدا دی نو چې کله اور په خپل ایجاد نشي کولی هوا نشي کولی اوبه نشي کولی او مټي نشي کولی نو خو دې د هوا اګ مټي پاني نه جوړ دی نو دوی د ایجادات څنګه کوي چې دوی د هوا اګ مټي پاني نه جوړ دی او دوی د ایجادات کوي نو په خپله خو موږ ته ونیلو چې هوا اګ مټي پاني څه کوي ایجادات کوي اصل کې دې جواب دا دی چې په انسان کې چې څنګه دی هوا اګ مټي پاني د مادې اثر دی پکې یو پکې یو بل شي دی ته روح وي څه وي روح ورته وي دا څومره کمالات چې په دنیا کې ظاهرېږي دا چا په ذریعې سره کېږي د روح په طاقت سره کېږي چا سره د روح په طاقت سره کېږي نو پته ولګېده چې د ټولو نه طاقتورترین او قوي ترین شی څه دی هغه روح دی څه دی روح دی ګوره د انسان چې کوم دی نو هوا چېرته په ټیر کې بنده کړې چېرته یې په پوستنه کې بنده کړې هغه دغه رنګ چې کوي څه چې کوي وغیره مختلف کارونه پرې اخلي او د هوا په اوږه باندې ځواک سور کړی دی او ګاډي په هوا کې ننباسي روان دي
په خبره پوهېږې که نه؟ اور نه څومره کارونه واغسته او د یو بل سره دا مادې ټکراوي، لاندې اور بل کي اوسپنه پې اوبه واچوي، هغه اور خپل کوشش کوي چې دا اوبه وچېږي، خپل زور ښیي او اوبه خود کېږي، اوچتېږي، برابراس جوړوي، اخوا پې نه ګیس جوړېږي او بس انجن روان وي. ښه په خوا به دغه ترتیب و. اوس چې کوم دی نو دا پټرول او اور یو بل سره ټکراوي نو ګیس پې نه جوړېږي، نو شی څه دی؟ انجن چلېږي، بس مخه باندې روان دی که نه. دا ټول کمالات د چا دي؟ د دې روح دي. د چا دي؟ اسی دنیا لګیا ده چې ساینس دا چلو کو، ساینس دا چلو کو، ساینس دا چلو کو. ساینس خو د دې هوا عظمتي پانی په دې کې مطلب دا دی ترکیب او تحلیل کوي، یو شی ته جوړي او بل شی ته جوړي او بل شی ته جوړي. دا ټول کرامات او دا ټول دنیا کې مطلب دا دی رنګینۍ وغیره دي څه دي، نو دا د څه په زور باندې دي؟ د روح په زور باندې. ها نو بیا دا ماده چې دا ماده لکه هوا شوه، آگ مټي پانی، دې کې پیژندګلو نشته. ورته یو کروڑ کال خو عبادت وکړه د غره، که لږه غونډه زلزله راغله په تا راپرېوځي تا مړ کوي، تا نه پېژني. د اور خو یو سړی یو کروڑ کال عبادت وکړي، لږه هوا راغله په ده باندې دې سېږي. ها یو سړي چې کوم دی نو شپه ورځ لګیا دي د اوبو عبادت کوي، او چې لږ سیلاب راشي مخه سړی څه کوي؟ ختموي او وړېږي. ها پیژندګلو په چا کې ده؟ په دې روح کې ده. روح کې په خبره پوهېږئ که نه؟ روح چې کوم یو کار کوي او کوم په دې په خپل حالت باندې راغی، د ټوله دنیا به ګل ګلزار شي او په دې کې حفاظت کوي. په خبره پوهېږئ؟ نو څه چل شوي دي؟ اوس دا څومره ایجادات چې وشو په دې دنیا کې، نو په دې کې د بدن ته څومره فایده ده او د روح ته پکې څومره فایده ده. د روح دپاره په دې کې هېڅ هم نشته. روح چې الوځي د ځای ضرورت ته نشته. دا سړی چې مړ شي او دا روح یې چېرته ځي او چېرته ځي، نو په کوم ځای کې ناست دي؟ او نه د ګرمي کېږي او نه یخني کېږي، نه تږي کېږي نه اوږې کېږي. دا څومره کارونه چې په دنیا کې کېږي د دې فایده بلکل چاته نشته وي، روح ته نشته. ها اوس د دې مادي آثار وګوره. ځمکه چې ده نو په دې کې بخل دی او قبض دی. ته پکې یو شی پټ کړه چې دا دې باره نه راغلی، کالی نه در کوي. که ته وایې چې زه پکې دانه وکړم نو هغه ډېر ښې دانې وکړي، چې د اوبو پوج دې پسې نه لېږلي نو دانه نه رازرغوني. ښه او چې بیا دې ورپسې سپری نه کړي او څو په ټایم چې اوبه نه ورکړي نو د ځمکه کې بخل دی، د څو ورځې پس بیا څاکې ختم دی چې ها او قبض دې پکې شی راټینګوي. نو په چا چې د خاورې اثر غالي دي، دې بخیلي ماشوم ته وګوره، تا ته وایي چې مال راکړه خو واپس دله چې شی یخلي بیا جاړي که نه. داسې اور ته وګوره نو په ده کې تکبر دی خبره باندې دي. نو په چا چې د اور اثري په بل دې وي چې پر ځای کې زما ذکر ویل دی که نه، بس بل سړی څه شوې کته شوې او زه کې څه شوې اوچت شوې. نو خبره پوه شوې. نو بخل کې څه دي؟ احتیاج دی چې سړی تاله یو شی درکړي نو ته به په هغې کې بخل وکړې. نو ته د مال محتاج شوې، د سړي محتاج شوې، د سړي د عطا څه شوې محتاج شوې. نو چې تا باندې د اور اثري دې کې تکبر څه ته وایي؟ چې ته د بل سړي نه بره شې، نو چې دا بل وي نو ته به بره شې، نو بیا محتاج شې که نه. او چې دا بل سړی په خپل خیال کې وي چې دا سړی ډېر لوی سړی دی، نو چې هغه یو خیال وکړي نو ته به لوی سړی جوړ شې که نه. نو دې کې محتاج دی. هوا چې ده نو دا وي چې دې په هر ځای کې وي، چې په چا باندې د هوا سر غالي دي نو دې خو هر ځای کې نه شي کېدی، خو دې وي چې د هر ځای کې زما ذکر کېږي که نه. نو چې دا خلک وي نو ستا ذکر به وکړي، نو چې خلک نه وي نو ستا به څوک ذکر وکړي، نو دې کې محتاجي ده بل ته که نه. او په چا چې د اوبو سر غالب شي نو اوبه په یو ځای نه ټینګېږي، معمولي غونته لار چې ته میلاوېږي بس او فیض کوي. ها نو چا باندې چې د اوبو سر غالي وي، که بل سره ښه ګړی وي نو خوله کې اوبه راشي، یاره دا زما سره وي. ها یعنې عدم ضبط النفس په خپل کنټرول کې نه وي. خپله به دوه درې ښځې بل ځای کې ته خپلې بنده ولیده بس بد به ورته ګوري، په ده باندې د څه اثر غالب دی، په ده کې حرص دی، څه ده کې حرص. نو خدا ټول محتاجي ده. دا څه ده؟ محتاجي ده. اوس د روح تعلیمات څه دي؟ روح د ایثار جذبه په سړي کې پیدا کوي او دا د دین تعلیمات هم دي. ها د چا تعلیمات دي؟ د دین. او ایثار څه شی دی چې تا سره خپل شي کوي بل له ورکوي، دې کې استغنا ده که نه. او روح تا ته تواضع ښیي. تواضع څه ته وایي؟ چې ته د بل عزت وکړې، ځان ورته ښکته کړې، هغه غټ وګڼې چې یاره دا عزت والا دی. ها پوه شوې؟ او اخفا ده، روح تا ته اخفا ښیي. روح پټ دی که نه ښکاري نه،
ان بل ته د عزت کا میدان پرې دی دې کې احتیاج نشته کنه او دغه رنګي مخکې یو پکې سخاوت ته پکې حرص پکې نشته بل ورکړه کوي ها او بل څه کوي میدان پرې دی دا د اسلام هم سری تعلیمات دي نو اسلام او د روحانیاتو موجوده راځه موجوده د اسلام او دا څلور عناصر دي دا خلق مکتب د خلکو دنیا وی دا دنیا موجوده اوس ورته ساينس وی ته وی دا ساينس موجوده څه موجوده د ساينس په دې بدن کې اصل څه شي دی روح قدارو قوت دا ما بدن کې د ماده نه جوړ دی هوا مټي پانی دغه په ځای باندې پروت دي څه نشي کولای نو پته ولګی دا چې روحانيات او د کوم علم چې دا موجود دی اسلام دا اصل دی دا څه اصل دی او دا هوا مټي پانی د روح نه علاوه څومره دي انسان دا بدن هم ورته راغی نو دا وسیله ده څه وسیله ده روح سره چې دا بدن یې جمعه تراشي نو سره موږ کی کنه تلاوت کی ذکر کی نور نیکیو کی نو د سړي څه شي ثواب شي دا ساينس چې دی او ساينس کوم ایجادات چې کوم ټیکنالوژي جوړي یا جوړي نو دا مقصود نه دی څه نه دی مقصود نه دی اصل سره روحانيات چې اسلام موجوده نو اصل اسلام سو اصل ساينس نشو او دی به الا کارګروي او د خیر ذریعہ به دا ساينس یا ساينسي ایجادات چې کله دې د اسلام تابع دي څه اسلام روح کړه دې بدن تابع نو صرف هوا مټي پانی کې بلګي دي نو بس دغه تکبر دی او بخل دی وغیرہ دا چیزونه دي ها یو بل سره بجګړي او بغه حسد کینی دا په دنیا کې پیدا کیږي خبره کویږي او کنه دا بدن دی روح تابع نیثار اخلاص تقوا تفقه وغیرہ دا بس کیږي پیدا کیږي ها که روح خپل اصل باندې راغی ان اسلام غالب شو نو روح دا کار وصل دی کنه او دا قران پاک او دا دین د قانون شي او عقل وزیر شي او دا نفس دغه شي خاطروک شي ان تقوا په زور سره تر دې نفس نه غلا ډاکا وغیرہ د چیزونه سکے وباسي نو چې تا باندې د قانون لاګو شو د اسلام روح ته په بدن باندې حاکم شو او عقل دی وزیر شو خی مشورې ته درکې او دا نفس تا خاطروک شو دا غلط اخلاق وغیرہ ستانه لري کوي نو ګوره په دې بدن کې به امن راشي څه راشي امن براشي تانه به نه غلا کېږي نه به نه زنا صادرېږي نه به چاته کنځل کوي نه به چاته بدې ردي وي نو خو دنه دشمن تا ته نقصان در رسوي شي چې هغه نفس یو تا تابع شوی دی که نفس مطمئن نه دی جوړ شوی او نه بار دشمن کې شیطان دی انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون فکامل مؤمنانو باندې شیطان سره نشتا ته بالکل په امن باندې پاتې شي ها څنګه یو انسان دغه دین راغی روح اصل وګرځیدو دی بادشاہ شو او دا بدن تابع شو عقل وزیر شو او دا نفس د خاطروک شو او نو په دغه من راغی نیک اعمال به صادریږي تاسو چې په کل معاشره کې دین غالب شي اسلام غالب شي ها او دا ساينس د اسلام شي تابع شي خبره کوي کنه او دا نور ټول دنیا دا څه دي د اسلام نه علاوه دا ټول دنیا دا مونږ ته سخکاري دا د دین لپاره مددگار وګرځي نو په خپل به امن راشي ها څه راشي امن راشي نه با اندرونی دشمنان پیدا کیږي په خپل باغوي تابع کیږي او نه با بیرونی دشمن په موږ باندې کیږي غالب کیږي خبره پوښتنه نو په دې ورغون ته په سبب باندې چې په حدیث کې ذکر ده نو روح ولې چې کم ده نو په دې ماده باندې ونه غالب دي ولې چې کله د صدقه وکړه صدقه مطلب دا دی په دې کې ایثار راغی د بل عزت او خپل عزت هغه ته پرې دي خپل مال غلا ورکی دام صدقه ده دا غي عزت ته دام صدقه ده تاسو ته پیسې دی وغیرہ دا دی غلا ورکړه ټول څه ده صدقه ده خبره کوي کنه نو ستل بکیږي او ماحول کې بخا سره پیدا کیږي څه کیږي خاص سره پکې پیدا کیږي چې روح غالب کیږي او کنا دا ماده غالب کیږي او روح څه کیږي روح تابع کیږي دې مثال غدا چې یو نیک بچي او قوم ته نه خو توقع ساتي خو یو ظالم غلام دی بس هغه په خپل سر کړی دی او دا کله څه یو کله څه وي بس دې ته څه وي دا بچا کومني ها او ټول کار خراب دی نو کاریګری خو ټول دی بچا دا مشوره ده د غلام ظالم ها نو بس ټول خلک هم خطر دی په ماحول کې سره
افرا تفریدا او بس ټول دی ښه چې کله پرستا روح دې تابع سره دی بدن نو دې خو څنګه خبرې نه کوي کنه دا بخل تعلیم ورته خواګ مټي ما پانی نه جوړ دی او دا مطلب دا دی تکبر دعوت ورکي او دا جاه وغیرہ دې دعوت ورکي نو بیا چې کارونه د روح په زور باندې او نتیجه سره راځي غلط راځي خبره پوهیږي لکه ګوره یو بل خبره مروزي تا بچی دې تا خزر لورو وغیرہ یا شاګردان دي دې ستا ادب نه کوي نو څه چل وایي کنه چې تا سره ورل کوړه یې هواګ مټي پانی نو ستا د بچی دا بدن هواګ مټي پانی نه جوړ دي سره دې تربیت کړی دی د روح تربیت نه دی کړی دې چې د سنا جوړ دې کې جهل دې تا نه پیژني کم هواګ مټي پانی نه جوړي دیم د هواګ مټي پانی نه جوړي نو ماده نه پیژني دې کې بخل دې کې شی ځان تر خپل دي بل سره جګړه کول دي بل سره حسد ساتل دي ها او کنه تر د روحاني تربیت کړي او د بدن د روح تابع دې نه بیا چې روح کم تعلیمات ورکړي به کیږي غالب کیږي نو روح ولې دومره طاقت ور دي چې کله دې بل ورکړه کوي هر څه دې پرې خو دو نو دکی د خدای پاک سره مناسبت سی واشه د چا سره څه دې کوي که پیسې دي که مال دی که دولت دی که عزت دی دې بل کوي او الله د رضا لپاره کوي نو د مخلوق نه دغه واوري کنه توجه او تعلق نو سره د چا سره جوړ شو د الله پاک سره نو په صفت د لطافت کې چاته دې نږدې شو خدای پاک ته د عزت کې لطافت د ماده په نسبت سیوا راغی نو د طاقت هم د ماده نه سره سیوا دی الله پاک د عمل کولو توفیق راکړي دې نه معلومه است چې هغه خلکو چې په طاقت سیوي ځکه چې روحانيت د چا موجود د اسلام چا کې مذهب او اسلام سیوي ها مذهبي خلکو کې طاقت پدې ډېر دی او څوک چې په ساينس په دنیا په ډېر لګېدلی او اسلام پکې نه دا نه چې د ساينس مطلب دا د مخالفت کومه خو به تور مقصود نه به تور وسیله پکار دی اوس خلکو څه ګرځولې مقصود ګرځولې اسلام او دیني درته د قبول معیار څه ګرځېدل نن سبا چې چا سره څومره ډېره پیسې څوک په دنیا کې څومره زیات منوتی او د دین څومره مخالفي نو هغه ته ایوارډونه میلاویږي دنیا سره باندې ښه نو خلکو مقصود ګرځولې زما دا مقصد نه چې سړی ساينس فری دي بلکې د قدر ضرورت پکار دی او چې د اسلام په تابعدارۍ کې پکار دی نو طاقت او قوت څه کې دی په اسلام کې او مذهب کې دی ها نو موږ مسلمانان ولې کمزوري شو چې مسلمانان او دا کافر ولې غالب شو چې مسلمان خپل کار پرې خو دغه د روحانيت پرې خو د مذهب پرې خو د اسلام پرې خو دو تاسو لس لک روپۍ دی بل سره 15 لک دی تر پرې وته یو لک وتا دا 15 لک ولا په خپل پته وڅ شو نو مخکې دې د دنیا په لګېدلې خو مسلمانان چې په روحانيت باندې رااله دا ټول د ځان تابع کړه ها دی با داخله مسلمانان تباسه ملاوي د خراج په صورت کې د مالی غنیمت په صورت کې وغیرہ وغیرہ پوښي او چې کله مسلمان خپل کار پرې خو دوه راغی نو کافر خاصه په دنیا په څنګه لګېدل وشه نو موږ ځکه مسلمان ځکه څه شو کمزوري شو دا ډېر وګړه موجوده او تقریبا د ژوندۍ د ټول ژوندۍ هغه حاصله او اسرار رموز په کې دي پراته دي او دا رموز او اسرار د علماء دیوبندونه تر اوسه پورې ځان دي بیان کړي کپرسته کا بیان کړي کتابونه کې دی وخی او موږ چې دا علماء دیوبند بیان کړي موږ ته خودي شو ها الله پاک د عمل کولو توفیق راکړي